وبه نستعين اما بعد د میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسې د قرآن کریم د ترجمې او تفسیر لړۍ د سورة البقرې د 9 آیات نمبر څخه را شروع کوو. لکه څنګه چې موږ په تیر آیات کې وویل چې الله عز وجل فرمایي کله چې محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې نو مبعوث سوی، نو دا یهودو به دې عربو ته وویل چې په تورات کې راغلی دی چې اخر زمان نبی به راسي په نامه د احمد، او بیا به موږ تاسو سره ګورو. الله عز وجل فرمایي کله چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې مبعوث سو، او دا یهودو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وپېژندی چې دا هغه پیغمبر دی چې کوم په تورات کې تذکره شوې ده، نو بهرحال دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انکار وکړي او د هغه پیغمبري څخه منکر شول. الله عز وجل وایي پر کافرانو دی د الله لعنت وي. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم. بدي خرڅول د دې چې خپل ځانونه یې خرڅ کړله، ان یکفروا بما انزل الله، دا چې دی کافران سول په هغه څه سره چې الله نازل کړي دي، بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، په سبب د دې چې الله عز وجل خپل فضل او مهرباني پر هغه چا باندې کوي چاته چې یې خوښه وي په بندګانو کې. فباءوا بغضب على غضب، دی د غضب سربیره په غضب باندې اخته سوله. وللکافرین عذاب مهین، او الله فرمایي چې دی کافران لره سپک عذاب وي. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، او کله چې به یهودو ته وویل سول چې تاسو ایمان راوړئ په هغه څه باندې کوم چې الله نازل کړی دی، یعنې دغه قرآن باندې، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، او دی به ویل چې موږ ایمان لرو یقین لرو په هغه څه باندې چې پر موږ باندې نازل شوی دی، یعنې دغه تورات. ویکفرون بما وراءه، او د دې تورات نه پرته د نورو کتابو منکر و انکار یې کوه. وهو الحق، او حال دا چې دغه قرآن برحق دی، مصدقا لما معهم، دغه قرآن تصدیق کوونکی دی هغه څه لره چې د دې سره دی، یعنې تورات ته. قل فلم تقتلون انبیاء الله، ای حبیبه ووایه دې یهودو ته چې تاسو ولې د الله انبیا قتلوئ، من قبل ان کنتم مؤمنین، مخکې که چیرې تاسو مؤمنان یاست. ولقد جاءكم موسى بالبينات، او حال دا چې موسی علیه السلام تاسو ته ښکاره دلایلو سره راغلی، یعنې هغه ښکاره دلایل هغه دا وه چې کله د فرعونیانو څخه تاسو ته نجات درکول سو، او دغه دریاب څیرې کړل سو، او همدارقم پر تاسو باندې الله ملخان مسلطه کړله، سپوږې یې در باندې مسلطه کړلې، او هغه اوبه چې تاسو به کله څښلې هغه به درته ونیسولې. نو الله عز وجل موسی علیه السلام د ښکاره دلایلو سره درته رالېږلی و. ثم اتخذتم العجل من بعده، بیا تاسو د موسی علیه السلام د تګ څخه وروسته تاسو د کلیګي عبادت شروع کړئ. وانتم ظالمون، او حال دا چې تاسو ظالمان یاست، ظلم کوئ. وإذ أخذنا ميثاقكم،
او دریات کې ای یهودو هغه وخت چې کله موږ ستاسو څخه محکمه وعده واخیستل ورفعنا فوقکم الطور او ستاسو پر سر باندې مو د تور غره ودروي لکه سایوان موږ درته وویل خذوا ما آتیناکم بقوه تاسو ونیسئ هغه څه چې موږ درکړي دي یعنې تورات په نیولو سره محکمه یعنی په تورات باندې عمل وکړي واسمعوا او واورئ قالوا سمعنا وعصینا دوی ویله چې موږ واورېدې بیا وروسته وویله چې موږ نافرماني کوو د دې منکر یو واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم الله وایي د دې په زړو کې د ګیلګي محبت ورچل سوی دی او د دې د کفر په خاطر باندې د دې په زړو کې د ګیلګي محبت دی قل بئس ما يأمركم به ایمانکم الله وایي پیغمبر ووایه دې ته چې بد دی دا چې تاسو ایمان حکم کوي وإن كنتم مؤمنين كتير تاسو رشتني ياس قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس إيه حبيبة أوائدي يهودتا كتير ويد آخرت كور دا الله دا جانب خاص تاس لپاره د نور خلقو نپرته واز تاسوي فتمنوا الموت إن كنتم صادقين نو تاسو د مرګ تمنا وکړئ او مرګ د ځان لپاره غوره وګڼئ که چیرې تاسو رښتیني یاست د یهودو به ویل چې د آخرت کور دا جنتونه چې دي دا صرف زموږ لپاره دي او نور خلقو ته نور کویل کېږي الله عز وجل پیغمبر ته فرمایي چې ای پیغمبره د یهودو ته ووایه که چیرې دا باغونه او دا جنتونه ستاسې وي نو تاسو د مرګ تمنا وکړئ که چیرې تاسو په خپل قول کې رښتیني یاست الله وایي هرګز به دوی تمنا د مرګ نه وکړي او دوی به تر نورو خلکو په ژوند باندې زیات حرص ناکه وي ولن یتمنوه ابدا او دوی به هیڅکله د مرګ تمنا ونه کړي بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه څه چې دوی کم دی کړی دی والله علیم بالظالمین او الله علم درلودونکی ذات دی په ظالمانو سره باخبره دی ولتجدنهم احرص الناس على حیات او تبدی په خلقو کې زیات حرصناکه پیدا کړي د ژوند په باره کې ومن الذین اشرکوا او هغه کسان چې شرک کوي يود احدهم لو يعمروا 1000 سنه دی خواهش لري د دې چې دی ته دی زر کال عمر ورکول سي الله یې کچیر زر کال عمر ورکول سي بیا هم دي د عذاب نه خلاصېدونکي دي وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر الله یې خلاصونکي نه دي د عذاب څخه کچیر دي ته عمر ورکول سي والله بصير بما يعملون الله وایي زلیدونکي اما په دې باندې د دې په هغه افعالو باندې چې دی یې کوي وروسته آیات کې الله عز وجل بیا فرمایي د دې شان نزول او قصه داسې ده چې عبدالله بن سوریا دا یو یهودي و د الله د رسول څخه یې ډېرې پوښتنې وکړلې نو د الله رسول ته په اخر کې ویل چې د الله رسول یو پوښتنه لرم که راته جواب کړې نو ایمان راوړم د الله رسول پوښتنې ورته جواب کړله هغه د جبرئیل علیه السلام په باره کې پوښتنه ځینې وکړله چې جبرئیل علیه السلام په باره کې څه راته ووایه د الله رسول ورته ویل چې جبرئیل علیه السلام دا یو فرشته ده چې د الله په اذن سره موږ ته وحی راوړي نو دا عبدالله دا د یهودي نو باندې فکر وکړي چې دا هغه جبرئیل دی دا هغه فرشته ده چې زموږ دشمن دی او موږ ته به عذابونه راوړل او میکائیل علیه السلام دا زموږ دوست دی هغه به پر موږ باندې نعمتونه ورول نو الله عز وجل دستي دا آیات نازل کړي قل من كان عدوا لجبريل اے پیغمبر ووایا دیته چې څوک د جبرئیل علیه السلام دشمن وي فإنه نزله على قلبك بإذن الله
بشک دا جبريل عليه السلام ستا پر زړه باندې پر تا باندې قرآن نازل کړی دی د الله په اجازه سره مصدقا لما بين يديه دا قرآن تصدیق کوونکی دی هغه مخکې کتابو لره وهدى وبشرى للمؤمنين او دا قرآن هدایت کوونکی او زیری ورکوونکی دی مؤمنانو لره نو الله عز وجل ورسته آیات کې بیا فرمایي چې ای پیغمبره دا ورته وایي یهودو ته چې څوک د جبریل علیه السلام دشمن وي هغه د الله دشمن وي څوک د میکائیل علیه السلام دشمن وي هغه د الله دشمن وي من كان عدوا لله وملائكته ورسله څوک چې دشمن وي د الله او د ملائکه او د الله د رسول وجبريل وميكال او د جبريل عليه السلام او د ميكائيل عليه السلام دشمن وي فإن الله عدو للكافرين بشك الله عز وجل د کافرانو دشمن دی ولقد أنزلنا إليك آيات بينات او بشك اي پیغمبر موږ پر تا باندې واضح آیاتونه نازل کړي دي وما يكفر بها إلا الفاسقون او د دې آیاتو منکر صرف فاسقان دي او كلما عاهدوا عهدا او کله چې بدی وعده وکړل نبذه فريق منهم بیا بدی د دې ژمن څخه واوښتل دا وعده به وغورځول بل أكثرهم لا يؤمنون بلك الله وایي د دې څخه زیات کسان ایمان نه لري ولما جاءهم رسول من عند الله او کله چې به دې ته رسول د الله د جانبه راغلی مصدق لما معهم دغه رسول چې کوم کتاب یې راوړی و دا به تصدیق کوونکی و هغه څه لري چې کوم د دې سره به یعنې تورات لره نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب بیا به دوی دغه وعده شاته وغورځول د ژمنې به واوښتل دغه کافران چې دا کتاب ورکول سوی و د اهل کتاب دا به دغه وعده شاته وغورځوله كتاب الله وراء ظهورهم او کتاب به خپلو شاګانو ته کوي كأنهم لا يعلمون گویا دې په هیڅ هم خبر نه دي واتبعوا ما تتلو الشياطين او دې اتباع وکړل د هغه څه چې شیطانانو به ورته تلاوتول على ملك سليمان د سليمان عليه السلام پر ملکیت باندې وما كفر سليمان او الله وایي سليمان عليه السلام کفر نه وکړي ولكن الشياطين كفروا او لیکن شیاطینو دی کفر کړیو يعلمون الناس السحر او دی بخلقو تسحر شوي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت او هغه څه چې پر دوه فرشتو باندې نازل شوي و چې هغه یو هاروت او ماروت و وما يعلمان من أحد هغوی به هیڅ چاته شی نور شوه حتى يقولا ترداسي چې دا هاروت ماروت به ورته ویل انما نحن فتنه بشک موږ یو فتنه یو د الله له طرفه یو ازمایښت رالېږل سوي فلا تکفر تاسو کفر مه اختیاروئ فيتعلمون منهما نو دی به د دې دوو فرشتو څخه زده کول ما يفرقون به بين المرء وزوجه هغه څه چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ جداوالي سبب ګرځېدي هغه شیان به یې ځینې زده کوه د سحر څخه وما هم بالضارين او حال دا چې دی هیڅ ضرر رسونکي نه وه من احد هیڅ چاته ضرر نسوی رسولی الا باذن الله مګر کوم ضرر چې به دا رسېدی د دې سحر په ذریعه سره هغه به هم د الله په اجازت به ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او دی پیدل په دې باندې چې دا ضرر نه رسوي او نه ګټه رسوي مګر د الله په اجازه سره ردی دا هر څه ولقد علموا او حالا چې دی پیدل
لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق چا چې برانې وله بیا به دوی لره په آخرت کې هېڅ یوې حسابه نه وه ولبئس ما شروا به أنفسهم او بد دی چې دوی خرڅ کړل خپل ځانونه لو كانوا يعلمون کچېرې دوی پوهېدلی په دې آیت کې الله عز وجل فرمایي د سلیمان علیه السلام په وخت کې دا پیرانان به اسمانو ته ختل او په اسمانو کې به خبرې واورېدلې پټې او بیا به د دې شیطانانو زاهدینو ته به یې راوړل او هغو به بیا ډېر زیات نور دروغ ورسره ګډ کړل او کتابونه به یې ولیکل بیا سلیمان علیه السلام راولاړ شو دا کتابونه یې ټوله در یو ځای لاندې کښېښوله تر خپل تخت لاندې شخې کړله او بیا چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو بیا شیطان د انسان په شکل کې راغلی خلکو ته یې وویله چې زه آیا تاسو ته یو داسې شی در ورسوم چې هغه په ذریعه سره سلیمان علیه السلام پر تاسو باندې بادشاهي کول نو بیا هغه کتابونه ورته راوکاږي او بهرحال بیا دې سحر کوي بیا الله عز وجل دوی ملایکې راواستي چې یو هاروت او بل ماروت وي دې بد چې کله د دنیا ته رالېږول سوي وه د خلکو ته به ویل چې تاسو سحر مه زده کوئ موږ د الله د طرفه یو ازمایش یو یو امتحان یو او دا مه زده کوئ دا فتنه ده بهرحال دوی به دغه هاروت ماروت څخه به هغه څه زده کول چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ به جلاوالې به په هغه سر راکړي او دا هر څه به د الله په اجازه سره به کېدله الله وایي دا چې دوی کوم خپل ځانونه خرڅ کړه دا یې ډېر بد وکړله ولو أنهم آمنوا واتقوا الله وایي که چیرې دوی ایمان راوړی وای او تقوا یې اختیاره کړې ده الله څخه بېرېدلی لمثوبة من عند الله خیر د الله د جانبه دغه ثواب چا چې ورکول کېدلی دغه به بهتره وای لو كانوا يعلمون که چیرې دوی پوهېدلی الله وایي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا دا آیات کې الله عز وجل فرمایي مؤمنان ته حکم کوي چې مؤمنانو راعنا یعنې تاسو چې خپل پیغمبر ته وایاست چې زموږ رعایت وکړه دا مه وایاست زموږ پر حال باندې رعایت وکړه دا مه وایاست بلکې د دې پر ځای باندې انظر نه وایاست ځکه یهود په عبراني ژبه کې د راعنا څخه بل مقصد اخلي چې هغه ډېر بده معنا ورکوي او دین ته شکنځل دی په هغه سره نو تاسو د راعنا پر ځای باندې انظر نه ووایاست ای مؤمنانو تاسو راعنا مه وایاست وقولوا انظرنا ای پیغمبره زموږ وحال ته وګوره واسمعوا او واورئ وللكافرين عذاب أليم او د کافرانو لپاره دردناک عذاب دی الله عز وجل فرمایي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين او نخوشوي هغه کسان چې کافران دي د اهل کتابو څخه او همدارکه مشرکین هم نخوشوي أن ينزل عليكم من خير من ربكم دا چې الله پر تاسو باندې خیر نازل کی والله يختص برحمته من يشاء او الله په خپل رحمت سره هغه څوک خاصوي چاته چې خوښ وي پر هغه کسان باندې خپل رحمت وروي والله ذو الفضل العظيم او الله خاوند فضیلت دی او هغه لوی ذات دی صدق الله العظيم